بسم الله الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل، اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم اتو فرمایا چې کوم سړی دا چې دی جبرائیل علیه السلام دشمن دا فانه نزله علی قلبک، هغه جبرائیل علیه السلام هغه چې کومه وحی ردی دی تو پزړه منتی ردی باذن الله دی الله پاک حکم سره مصدقا لما بین یدیه او تصدیق کوون کې دو داسې وحی چې پیله څه تر شوی دی وهدن و هدایت ولد و بشرا للمؤمنین اور خوشخبری کوون کې دو ایمان ولا خلقو دی پرا من کان عدو لله و ملائکته، کوم سړی چې دشمنی کې الله سره او دغه فرشتو سره ورسله او دغه رسولونو سره او جبرئیل او جبرئیل علیه السلام سره او میکائیل او میکائیل علیه السلام سره فإن الله عدو للکافرین، بشک بيدا سړی چې دا د الله پاک د پره دشمن دا او الله پاک د پره بشک دشمنون هغه دي چې هغه کافرین دي کفار دي. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، تحقیق موږ نازل کړي دي تو طرف ته وضح آیتنا وما یکفر بها الا الفاسقون، د دې انکار نه کوي مگر فاسقین خلق چې فاسق خلق دي نه منونکي خلق دي. او کلما عاهدوا عهدا، او چې کله د سره ایوا ودا وشي وا ودا نبذو فريق منهم، بیا هغه ودا متي دغه مخالفت کوي د کې یو جماعت یو گروپ بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکې اکثر داسې دي کې دي چې هغه ایمان وروړونکي نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید سورۃ البقره په دې کې د بنی اسرائیلو د يهوديونو الله رب العزت سورۃ البقره کې 58 خبرستونه او 58 داسې خبرې چې هغه مخالفتونه کړي دي الله و دې متکړي وي نو هغه تذکرہ شروع وا موږ خبره په دې باندې ختم کړي وا دینه پیلا چې دیخو دا د کوي چې مشتمل شو باز بیا موږ د پر صرف جنت ته، یعنی اهل کتاب یهود داوی بنی اسرائیل داوی چې جنت صرف د موږ د پر ادا د بل چا د پر نه ده. ها سزو مشتمل ویږي خود څو ریزه بو ملويږي ورزه بو ملويږي یا مو چې څومره دنیا کې ژوندۍ تیر کړي هغه بو ملويږي یا سلويش ریزه بو ملويږي یا بو سلويش کوله ملويږي. ویلي چې موږ کې خو انبيار ولدي او موږ خو هغه نسل نه یو. نو الله پاک دای ته وی چې توسی به د مارک تمنا وکړي کروشتون کې وای نو مارک تمنا نه وکړه. بیا الله پاک ورستو دې خبره وکړه چې دا د دنیا ژوندۍ مته عام خلکونه ډېر هریستي، حتی چې مشرک چې دی مشرک د مشرکینو نه عادي زیات هریستي د دنیا ژوندۍ مته. بیا الله پاک وی چې کوي وسړی تا زر سل کول عمر هم ملاو شي کنه چې دی نیک اعمال نوی کړه دا نیک نوی دی نجات والا اعمال نوی دی نجات په عمر منته نه چې طویل عمر دته ملاو شو بس اوس دا بخښلا ده، بلکې نجات درو مدار چې دا هغه په دی دا چې دا الله او پیشنی الله رسول پیشنی. نن د يهوديانو مزید ایوا بل مسله هغه په دی آیات کې راغلی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوت پیر کوال يهوديانو ته هر سړی ته پیر کوال. نو د يهوديانو څو علما نبی عليه الصلاه والسلام ته روغلل، نبی عليه الصلاه والسلام نه 15 ول نو کړل. ترمذی کې تفصیل سره روایت موجود ده. پاته وکړه به نبی عليه الصلاه والسلام نه یو سول دا وکړه اواله دا کمټمنټ وکړل چې کچېری دی 15 سوالاتو جوابات تو مشترک کړل موږ په تو منی ایمان وروړو. بیا هغه کې یو سول دا وکړه نبی علیہ السلام جوابات ارکول اخیری کې د سول دا وکړل چې شاد تو منتی دا وی چیرړي دا چوک ارړي. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې محمد هو چې وی سي هغه جبرئیل علیہ السلام ورکی. بیا دې ته چې شاه جبرئیل علیہ السلام ورړي. اوس جبرئیل علیہ السلام چې وی په تو منتی ورړي کنه اوس مشتو من ایمان نشورل. ویلی چې جبرائیل علیہ السلام هغه فرشتہ دو چې موږ ابا او اجداد دیغه د پر قتال او د پر حرب دیغه د پر جهاد او دیغه د پر د عذاب ولا هغه خبرې وروړي وي. نو دیو جنا کته منته اسرافیل علیہ السلام وحی رلا
چې هغه د رحمت ولا دا هغه د رزق تقسیم ولا دا هغه د هواګونی چې د رحمت ولا آل دوری وډون کدا کا هغه وਹੀ د منتر لاله به موږ توس منته ایمان وروړ وا خو د جبرائیل علیه السلام په تو وਹੀ ړي لہذا دا د موږ ابا او اجداد او د موږ دشمن دا اوس موږ په تو ایمان نرو نو الله پاک هغه تذکرہ دی وکړه کل من کان عدو لجبرائیل محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایا چې توس کې چې د کوم سړي دشمن هغه جبرائیل علیه السلام دا نو بیا مخکې پنځه خبرې وکړي اول خبره دا چې کوم سړی چې د جبرائیل علیه السلام دشمن دا د الله ایوي فرشته ها دشمن دا ا کافر دا مسلمان نشي کېدل فإنه نزل على قلبك بإذن الله جبريل علیه السلام خو صرف دمره خبره دو چې اغا په تو زړه منته او ویړي اغا د الله پاک حکم سره دویما مصدقا لما بین یدیه اغا چې کوم ویړي اغا وضاحت کوي چې کوم پیره دي تاسو کتابونو وضاحت کړه ده دریما وهدن کوم وی چې اغا ړي اغا هدایت ولوي د راهنمایي ولوي پنځم وبشرا للمؤمنین چې دا کومه وਹੀ چې جبرائیل علیه السلام ارلی اغا دی ایمان والا خلق چې دی هغه دی پر خدا خوشخبری دی پر دو خوشخبری وی نو وਹੀ وزړه منته چې الله پاک ته جبرائیل علیه السلام ته حکم وکي نبی علیه السلام پر نور خو غی څه دی کې چار نشتا کای دوسه اباو اجداد منته قتل او قتال یا د حرب یا د سزا د عذاب او د وعید خبر ورغله هغه خو صرف جبرائیل علیه السلام حکم دی الله پورا کړه دا نو اصل چې هغه منته عذاب ورغله دا هغه خو د خپل اعمال او د واجر ورغله نو دی کې جبرائیل علیه السلام هو څه مسله نشته بل دلته زړه خبر او کړه تفسیر قرطبی لیکلی دی چې د زړه خبره ځکه کړې دو چې د علم او غور او فکر چې دا کنه دا زړه نه کیږي زړه نه غور او فکر کیږي او علم حاصلېږي بچ کله غور او فکر او علم دا اکټ شي بیا دین دی وشي معرفت کیږي یو شاید ته پیژنې دیو جن خو نبی علیه السلام فرمایلی دي د توس په جسم کې واټو کړه دو چې کله دا ټیک شولا پورا جسم مو ټیک شي کدا بتل شولا فسید شولا پورا جسم مو هغه سره خراب شي نو زړه منته دی وجنه زړه چوناو کړه چې زړه ډېر اهم شاید بهرحال من کان عدو لله وملائکته ها ایوا نظریه د يهوديونو د حواله سره بل هوا هغه دا نظریه وا چې د جبرائیل علیه السلام چې وحی لاله الله پاک خو بنی اسرائیل ته وحی کړي وا چې څومره انبیار ولدي 70000 نزیوت یا 70000 یا 40000 دا په بنی اسرائیل کې ورولي اوس اخیری نبی مدي چې وحی تللا غا بنی اسرائیل په بجای بنی اسماعیل کې نو نو يهوديونو ایوا دا عقیده وا هغه چې د جبرائیل علیه السلام چې دا خطو شو ده وحی ولا خلق چې هغه خو اسرائیلی نسل و انبیاء لہذا اسماعیلی نسل چې وړه دا دینه کمزوري شوی ته بعینه دا رنګ چې کوم شیعه دي اهل تشیع هغه وا فرقه غربیه شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه خپل مکاتیبو کې دغه تذکرہ کړی دو او لیکلی دي چې یغه دا د غربیه چې کومه شیعه فرقه دو د دې هداسه عقیده دو هغه دا نقل کړي چې د عقیده داسې دو چې غربیه شیعه دایي چې نبی علیہ السلام او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا د دې روحونه یو شای وو بالکل مشابه وو او داسې مشابه وو لکه څنګه چې وا کړهغه د بل کړهغه ایوا کوا د بل کوي مشابه وي بیا جبرائیل علیه السلام نا کمزوری وشولا وحی رډونه وا او حضرت علی رضی الله عنه ولیکن غادي نبی علیه السلام منته وروړه نو دا د يهودو عقیده وا دغه فرقه هدو نو الله پاک علل اعلان وی چې من کان عدو لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين
چې کوم سړی دا د الله دشمن ده او د الله فرشتو دشمن ده او د الله رسولونو دشمن ده، د جبرائیل علیه السلام دشمن ده، د میکائیل علیه السلام دشمن ده، فإن الله عدو للکافرین، بشک بیا الله چې دا د کافرینو خلکو چې دي، دا کافرون چې دي دا د الله دشمنون دي. الله دې سره واضح او صفا دشمنی کوي. نو دی خو جبرائیل علیه السلام سره دشمنی وکړه، او چې یو جبرائیل علیه السلام نو منال، خو ټول انبیا نه مني، ځکه چې وایي چې څومره ورغلی دو ټولو نبیانو منته هغه جبرائیل علیه السلام ورغلی. نو لہذا ایوا فرشتہ چې نه مني، یو رسول چې نه مني، او یو کتاب چې نه مني، نو دې سره انسان چې دا مسلمانۍ نه اوړي، دا کفر ته اوړي. او سره علماء دلته یوه مسله بله هم بسل چې که یو سړی یوه عالم دین سره په دې وجې دشمني کوي چې یاره دا عالم ده، د علم دی وجې د سره دشمني کوي، د علم دی وجې، نو علماء لیکلي چې دا موجب کفر ده، دا کفر ته اړېدلی ده چې د علم دی وجې د سره دشمني کوي. او دا بیا تجدید ایمان هم وکړي، او نکاح چې دا هغه ده هم بیا تجدید نکاح ده وکړي. چې ایمان نه وتل خو کفر شول، نو نکاح خود به خود مات شو. ها خو که یوه عالم سره یوه سړي د ذاتي عناد د وجې یوه دشمني دو، دا بیا موجب کفر نه دو. چې د علم د وجې دشمني شوله بیا موجب کفر دو. که ذاتي یو رنجش دی سره، یو عناد دی سره، نو هغې منتې دا کفر ته نه وکړي. بهرحال نو مختلفې خبرې دي، دا علماو دلته نه دا مسله مسلې چې چونکې دی جبرائیل علیه السلام ته صرف په دغې واجې دشمني وکړه چې دی وایي چې دوی دا وهیرړي، هغه وهیرړنې دی واجې. نو الله پاک ته الله پاک قرآن کې هم بل ځای کې فرمیلي چې لا نفرق بین احد من رسلي، چې یو رسول کې فرق نشته، کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله، چې انبیا او ټولو منته، په ټولو رسولونو منې، ټولو کتابونو منته، دا ټولو منته چې ایمان وي. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، تحقیق موږ نازل کړي تو طرف ته واضح آیتونه، یعنی نبی علیه السلام تعالی پاک واضح معجزې واضح آیتونه یې کړي دي، بالکل صفا دي. خو لیکن وما یکفر بها الا الفاسقون، بیا د دې انکار نه کوي اگر خلق مرچ فاسق وي. فاسق اصل دی تل شي چې په ظاهره ګناه کوي، لکه یو سړی ژیره کوي ظاهره نه کوي چې به ته به خپه کیږي، دا فاسق ته. که شرعي نظام روغلل، شرعي حکومت روغلل، د دې ګوي نه دو قبوله. یو سړی دا اعلانیا تور منته ایوا ګناه کوي، او نن د معاشره وکسي او ګناه خپل داسې بیاني چې هغه ځون ته فخر ګڼي. او هغه خبرې چې کوم په بني اسرائیلو یا یهودیانو کې وي، هغه چې څرنګه نبی علیه السلام فرمیلی دي چې مو په امت من لیاتین علی امتی ما اتا علی اليهود حذو النعل بالنعل. نبی علیه السلام فرمایي چې مو امت من ته به داسې خلک داسې وخت پروشي چې د او د یهودیون کوم چې بني اسرائیل وو هغه سره به بالکل برابر شي، لکه یوه چپله چې بلې چپلې سره برابر وي. بهرحال نن هغه حالات روغله، نن وکسئ هر شا واضح بیانیږي، هر شا واضح بیانیږي. زه خو خپل محلي مثال ورکوم، د بلې محلي مثال نه شایر کوله چې مو محلي کې 125 کورونه دي. خو عجیبه خبره داسې دو، عجیبه خبره داسې دو چې زه چې دلته جامع لمونځ کوم بیا 25 کسان نه وي، بیا چې لمونځ هم شاید لمونځ منته ټول درومدار ده. مو ته خو الله په قیامت پورې زوی چې ته د خپل محلي ګویر که زه خو به دا ګویر کوم چې به دا حالات یو، کاروبار دې پر دې سره ټایم و، بچیو دې پر دې سره ټایم و، چارو لیارو دې پر دې سره ټایم و. خو لیکن که ټیم نو سره هغه صرف جامع المنځ دې پر نه او جماعت ترتل نه دې پر نه، نو دا صرف د مو مالی یا د دې مالی خبر نه، دا اور آل معاشراتو سی وکسي. بزر دا وی چې دین خو زیوت شول، دین چې ته زیوت خدا بنده دین خو کام شو. مخکې هغه خلکو چې هغه ته دمره معلومات نه و، خو لیکن اخلاص مو پکې. اوس د هر سړي المونځ خپل لا ګرمۍ کې زړه ته وشوال باز به کوي،
سوړه روشي باز به دل مستتاب نه وشو به نه کی جماعت ته تاب زړه وشول جماعت ته روغلال نه وشوال به دا بیمور هدا دا مریض هدا دی چارې هډيري دي نور خو معاملات خو سره چا خبره نشته دا چې دمر غونډي وړي کوړ کدا نه ادب نه خبر وي نه وو ته خبرو نه خبر وي نو اصل کې سوچ ਵਿਚار دا چې دا مشکوم طرف ته روان خلک قران ترجمه کوي چې قران ترجمه چې کیږي دې رحمت او برکات ورسي مو ته دا زړه کې خوف چې زجه د خپل مالک قران ترجمه کوم دا د عذاب سبب جوړ نشي او د خلکو عذاب رو نشي دا خلک قران نه دمر لري دا دمر نفرت ته نو دی وجنا ارشا وضح تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا دین کې وضح بیان کړه فسق خلق شدي هغه به د انکار کوي او کله ما عهد وعد نبذ فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون وکتوس کې دی کله هي ودا وکي به یو جماعت داسې د چاغه ودا دای نه مني یعنی بنی اسرائیل دا عادت مختلفه ودی موږ تفسیر کې وایلې ډېر خبرې کوي تور کې موسی علیه السلام سره تورات او فرعونانو نه نجات د ټول وادي ته کې اغازو کې په دای منته نعمتونه هغه ودی ټول بیان کړل خو بیا ودی قران کړي بي وفي وکړه غلا په کوئی چې د کې به یو جماعت خامخاوي چې هغه وو ودی مخالفت کې بل الله داوي چې بل اکثرهم لا يؤمنون اکثر خلک داسې دي چې هغه ایمان نه لري دنیا کې او نیم عرب آبادی دو په دې کې 2 عرب یو نیم عرب چې دي مسلمانون دي ایمان ولدي نور کافرون دي قرآن نه چې اکثر داسې دي چې هغه ایمان وروړونکي نه دي او کم خلک داسې دي چې ایمان لري بهرحال نو الله پاک د دې خبرو منته عمل کوونی توفیق مشتر نصیب شو یو منټ 2:30 ول دې لپاره معذرت کوم